نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته فرمایل ان لله اهلین من الناس، په دې خلقو کې بعض خلق د الله اهل دی. د مخ د ځمکه کې ان لله اهلین من الناس، بعض خلق د الله اهل دی چې هغې ته اهل الله ویل کېږي. نو قالوا من هم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه کرامو تپوسو کو د الله حبیب دا اهل الله سوک دی، په مخ د ځمکه اهل الله سوک دی، الله والا سوک دی. مونږ به اهل الله څنګه پیژنو چې په مخ د ځمکه الله والا سوک وی اهل القرآن هم اهل الله، د قرآن خاوندان دا اهل الله دی. چا لاس کې چې قرآن یو، چا سینه کې چې قرآن دی. اهل القرآن هم اهل الله وخاصته، دا د الله اهل دی او دا د الله خاص بندیان دی چې په مخ د ځمکه ووینئ چې د هغې نسبت د قرآن سره وي. دغه اهل الله دی چې د هغې لاسو کې قرآن دی، هغې بل ته قرآن ښیي او خپله قرآن وایي. اهل القرآن هم اهل الله وخاصته، دا اهل الله دی. په مخ د ځمکه اهل القرآن چې وینې دا اهل الله دی، دا الله والا خلق دی. ګوره دا الله والا خلق دی. علما هغه خلق دی چې احادیث و مبارکو کې راځي چې قیامت په ورځ به الله د عالم صحیح تلی، د شهید به وینه تلل شي، شهید قربانی ورکړي خپل ځان، نو د شهید به وینه تلل شي او د علماو به الله د قیامت په ورځ سیانې تلی، د عالم به صحیح، د قلم صحیح به الله تلی او دا به په تله د نیکو کې تلی، دا به د نیکو په تله کې به د عالم د قلم صحیح تلل شي. اهل الله دی په مخ د ځمکه هغه علما